السلام علیکم دوستانو. دې بوټي ته بندکۍ وایي. دا بوټی کوم چې زما په لاس کې دی دې ته بندکۍ وایي. زمونږ د تیر سوات بونیر خو به ټول خلک پیژني، خو علاوه د دې نه که نور صوبو والا خلک یې پیژني نو هغوی به ورته خپل نوم ووایي، خو بهرحال موږ خلک ورته پښتانه خلک به دې ته بندکۍ وایو. بندکۍ یو داسې سپیشل بوټی دی چې د چا په سر کې خشکي، دا په سر کې خشکي یا ویښته سختي مټاکي او په سرمن کې اوبه کمي، په سرمن کې اوبه کمي، د هغې دپاره دا یو بهترین څیز دی. دا بوټی داسې دومره یو موټی ورکوټی کوي، په یوه پتیله اوبو کې واچوئ، 10 ګیلاسه اوبو کې واچوئ او په هغې 10 ګیلاسه اوبو به په اور باندې کېږدئ چې کله هغه وخوټ کېږي هغه 10 ګیلاسه 8 ګیلاسه پاتې شي، نورې به په دې خوټ کېدو کې کمې شي، خو سر به پرې کېږدئ چې بړاس ډېر بهر نه الوځي، چې د هغه جوهر بهر وانه الوځي. نو کله چې دا تاسو وخوټ کوئ بیا به کوز کوئ، بوټی به ترې لرې کوئ، اوبه چاڼ کوئ، کپړې نه چاڼ کوئ، په فریج کې کېږدئ، د سهار په نهاره ترې 1 ګیلاس اوبه څښئ. هغه اوبه به ستاسو شونډې شنې کوي، په هغې به نه یارېږئ ځکه چې دا یخ دی. نو د دې سره به ستاسو په سرمن کې اوبه هم پوره شي او د ویښتو نه به خشکي ختم شي. د کومو زنانو چې د سر ویښته سرونه دوه کېږي هغه دوه کېدل به ختم شي او د هغې نه علاوه په سر کې به خشکي ختمه شي. بل کوم خلک چې روزانه ویښته وینځي وینځي بیا ورته تکلیف ګرېږي، تکلیف ورته نو که هغه دا طریقه 8 ورځې وکړي نو زه امید لرم نو کوم بیا دې 2-3 هفتې ویښته نه وینځي ځان دې چک کړي او بیا د هغې نه پس زما په ویډیو باندې کمنټ وکړي. د دې دپاره چې صرف کار خیر دی، ثواب دی، د ثواب په نیت مخکې شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ چې نور تاسو داسې ویډیوګانې راځي او تاسو ته هغه میلاو شي. مننه. یو جهان مننه.